اوس پکې په دې موبایل باندې یو سیز بار بار راځي ډېر زیات یو دوه ډمې دي د پاکستان د منبر باندې نو ماته بدې ښکاري ظالم هغه یو 007 ده 007 ورته وایي که څه نوم یې نه علم ورکې که او یو چې کوم دی هغې د هغه مور ده او یو د هغې یو پلار دی که خدای تعالی یې په ټپو کې غاټه ږیره ساتلې ده ږیره خو دې ښه خبره ده خو چې دې سره دې لږ د سړیتوب کارونه هم کولې د خدای تعالی په غضب او قهر اخته شي نو وروره تلي سعودي عرب ته او سعودي عرب کې ورته دا خوشکمار نه دي دا ورته ټول لا جمع شوي دي هلکه کور میرا چکور کې مور چې کوم دی خمبیرم په سوال غواړي او تاسو دغلته په ډمانو باندې پیسې شیندئ دلته چې کوم دی پلارم مزدورۍ کوي غریبۍ کوي زمیندارۍ کوي تاسو له په سود پیسې راغشتي دي او په پټي دله راغشتي دي او پټۍ خرڅ کړی دی او ګاډي دله خرڅ کړي دي او ښځې دله کالي خرڅ کړي دي او په خوارو زارو دله په قرضونو پیسې را جمع کړي تاسو سعودي عرب ته تللی یې هلته په ډمانو شیندئ څه چلو شو څه وطن روان شو او د خدای ولیانو دا د رسول الله مبارک وطن دی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قدمونه دغلته لګېدلي دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او داسې ائمه کرام بعضې وایي چې هر سړی د مدینې منورې ته هم نه ځي چې د هغې په آدابو نه پوهېږي یو سړی د پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام د وطن او د کلي خیال نه ساتي په دې جومات کې تاسو راته ووایئ زه خیر دې خفه کېږم نبی علیہ السلام وایي څوک چې مدینه منوره کې وفات شي او ښخ شي علامه شنقیطي لیکلي در سمین کې وایي د دې سړي شفاعت په ما باندې واجب دی د قیامت پر ورځ زما په کلي کې مړه دی د ایمان په حالت او د ده را پاسېدل به د قیامت په ورځ د دغې خاورې نه کېږي او تاسو راته ووایئ چې مدینې منورې ته مونږ لاړ شو په مدینه منوره کې به زمونږ ګناهګار خلک یو خدا ضمیر به موږ غواړي چې موږ دلته یو خطا ګناه وکړو به نه غواړو ښځه دا جومات دی په دې جومات کې به یو سړی خطا ګناه وکړي او راځه وروره ستا ځوانان پکې ډمې ګډوي او د اختر په موقع ګډوي او بوزي او ډالر او پیسې وله ورکړي هغه انټرویو مې ورله کتله ده ګیره چې ساتلې ده څه نوم دی داود شاه نوم به والو خیر ده ښځې نوم یې نه علمه بادرنګ نوم یې دی په 3.5 لک روپۍ باندې زما او ښځې او د لور خبره شوې وه د لور چې دا به هلته شو کوي 3.5 لک روپۍ د پاکستان خپله لور ګډئ خپله ښځه ګډئ او خفه کېږو به نه زه مولا کې یو څیز ګورم خو په دې بنیاد یې ګورم چې قوم ته ښکاره کړم چې دا شی ګورې د شریعت برابر دی او دا شی د خلاف دی او سوشل میډیا داسې یو سیلاب دی چې تمامه دنیا ګوري او زموږ خو سیاسي خلک کم یو نو موږ یې خامخا ګورو بل بیا مله د محراب او د منبر او د سټیج سره تعلق دی نو قوم ته به ته خو خراب ښیې چې نه ښیې نو لکه بیا هم نه کېږي ښځه دا راته ووایه داسې خلک هغه زمونږ د وطن داسې حالات راغلي چې هغې ته خلک استقبال کوي خلک په پیسو بوځي هغه چې اسم یو ځای ته ورشي او یو ځای ته د هغې څوک راشي تاسو ته پته ده پیسې وله ورکوي 500 او 1 لک روپۍ وایي موږ له عزت راکړه داسې ورسره روان ته به وایي چې ته مولا روان دی شیخ الحدیث روان دی او خلک ورسره سیکورټي کې روان دي استقبال له صاحبانو سره روان مخکې شی دی وروستو شی دی سټیج یې ورته جوړ کړی دی صاحبه او خلک ورته ګوري او نظارې کوي افسوس په در نشي په دې خبرو زه اکثر دا خبره کومه زمونږ دا یونیورسټي پېښور مشرق یا آج اخبار لیکلي چې په دې کې کومه ویلنټاین ډے وه او ستا د وطن یو ډمه د ګلپاڼه ورته وایي ټول یونیورسټي ورته بنده کړې وه چې صاحب راځي نو چې په کوم وطن کې په یونیورسټو کې ډمانو ته استقبال کېږي او په دې شب قدر چوک کې یو اجړه راته او ستا د دې علاقو یو کس سبزی والا هغه ورته ولاړو وي ما ته یو منټ نه ودروې زه لږ استقبال ډم راځي او ډم نه اجړه راځي او اجړه هم د خدای تعالی نوم ورکې که مړه
او د سره 25000 روپۍ ورو راغی پیوشیندل لکه د خدای تعالی د شب قدر کې خو زه میاش کې او تقریر کوم او زماره تقریر په شان تقریر مشکل راکړل ته په لنډه خوش علاقه کې سو کوي په ما باندې خو چا 200 روپۍ مونږ شیندل په چوک او 25000 روپۍ پیوشیندل ها کنه ځه پر دې واده کې بډول مار راغلی پیسې بدی خوشک مار جیب کې ها وشیندل تاس دوشل خیر درې ورځې بکی بیا بکی نو کوي با ابا کوي بیا به خپې چې سوغل می خړلې هو کوي با ځان بخي نو عرض میدار چې اوس زمون تاسو تمام استعدادونه او کسي هغه په غلطو لګینو د اختر په موقع په ډمو په چاکارو په ایکسیډنټونو په نافرمانو منځونه پاتې روجه خلاړې اورور صدقات اخلاق تلاوتونه ذکرونه جمعتونه شاړ پراته دي څومره خلک چې د مری په غرونو کې څومره خلک چې د سواد په غرونو کې څومره خلک چې په میلو کې په پارکونو کې وی آی پی خارونو کې چکر لتلی دي قسم په خدای کې داغه په سلام ای سم په جمعات کې شته په سلام ای سم پکې نشته او ستړي کېږم نه خپه کېږم نه چانه هلته پسخا ځای کې ناست دي چېرته به برګر راغشتي هغلته ولکه د څاروو یا د ځناورو هغه په ولاړه باندې خوري هلته نه شرم شته نه هلته حیا شته نه هلته عزت شته هلته نه زمونږ پښتو هم لاړه شي هغه ملکي هم لاړه شي هغه مشري هم لاړه شي هغه مالداري هم لاړه شي او د دین په معاملاتو کې بیا موږ ځان ته 1400 خبرې مخې ته ودرو چې پلان کې به څنګه یو ډنګرې به څنګه یو دا پاتې کېږي نو افسوس دی قدرمنو یوه خبره نه چې سړی وکړي انتهایی په دې حالت باندې افسوس دی او زمانہ او حالات ډېر خراب طرف ته روان دي په خپلو بچو نظر ساتئ په خپل ځان هم نظر ساتئ په خپل کور نظر ساتئ او اخرتونه مخیرتونه خاصه هغه دا خبره ډمبرو لرګي دي الله دې معافي وکړي قاسم خدای بخي خو بس ټیک ده او کم سے کم د دنیا هغه شرم خو چرته تللی نه دی که په دې اختر کې دنیا جنکۍ د کور او تختې دی څومره چې ماته پته ده خفه کېږو نه دا هلکان دا دومره په غلطو شلطو سر دي په دې اختر کې چې توبې وباسه توبې نشي ایستې ماله د دې اختر په دوران کې چې کومې معاملې مخې ته راغلې او څه واقعات او حکایات او جرګې او جنازې نو افسوس دی قدرمنو زمونږ په حال باندې چې نه ښځه په کنټرول کې ده او نه هلک په کنټرول کې اور را باندې لګېدلی دی او ور سړی دی دا نه وایي چې زما کور محفوظ دی را روان دی او د هر چا چار دیواری ته به راننوځي چې ګاونډي کره دې اور ولګي ته به د خپل ځان غم کې که دې نه که ګاونډي اور دې مړ نه که قسم په خدای چې ستا کور ته راننوځي یعنې قسم ده ته خو پخوا به چېرته یو بېادبي دې معافي یو ښځه به د کور نه لاړه اب هم په علاقو کې وه اوس علاقو کې نه کلي کې هم نه په محلو کې ده پخوا به یو سړی یو ښځه به خرابه به وه ټول وطن ته به معلومه وه نن که لږ دې داسې په نوکانو باندې را کنل وکړل نو ډېر کم کورونه خالي تباهي ده هلکان جنکۍ مشران کشران واده کړي بې واده حیران به پاتې شي قدرمنو د فتنې دور دی خو موږ بیا هم مطمئن یو چې موږ ګزاره کېږي وخت هم تېرېږي خو الله دې رحم وکړي دعا وکړي اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا وحبیبنا محمد مبارک وسلم وصلی علیه وصلی الله تبارک محمد